السلام علیکم، زه عثمان ټیکنیکل چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو ته د یوټیوب چینل طریقه ښیم چې د یوټیوب چینل به تاسو څنګه کریټ کوئ او تاسو به څنګه جوړوئ. یوټیوب چینل چې دی تاسو په لیپټاپ هم جوړولی شئ، همدغه شانې تاسو په موبایل باندې هم جوړولی شئ. لیپټاپ چې دی هغه طریقه به هم تاسو ته ښیم. اول چې دی تاسو ته موبایل طریقه ښیم چې موبایل باندې به تاسو څنګه جوړوئ، ځکه چې موبایل استعمال هر سړی سره دی، موبایل هر چا سره دی، لیکن لیپټاپ چې دی هر چا سره نه وي او هر سړی چې دی لیپټاپ نشي استعمالولی. نو تاسو ته اول خو دا ویم چې تاسو کله هم یوټیوب چینل جوړوئ تاسو د کنټینټ خیال وساتئ. مطلب تاسو د یوټیوب چینل ته داسې نوم ورکئ چې هغه تاسو مخکې بوتلی شئ، هغه تاسو مخکې چلولی شئ. فار ایگزامپل تاسو ټیچر وئ، تاسو انفارمیشن ویډیوګانې خلکو سره شیر کوئ، همدغه شانې تاسو ویلاګز جوړوئ، تاسو همدغه شان نیوز چینل جوړوئ، تاسو مختلف قسم چینل جوړولی شئ. او که تاسو دغه شانې کنټینټ یا تاسو سره همدغه شانې څه معلومات نه وي، تاسو موږ سره هم کنټیکټ کولی شئ. نو تاسو ته دا ویډیو سټارټ کوم. او دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، همدغه شان د ویډیوګانې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هر یو ملګري ته د دې فایده ورسیږي. نو راځئ د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو اوس تاسو ته ښایم چې چینل په موبایل باندې تاسو څنګه جوړوئ او کومې طریقې سره به جوړوئ، دا ټول معلومات تاسو ته شیر کوم. اوس به تاسو ټول نه اول راشئ ګوګل کروم ته چې کله تاسو راشئ کروم تاسو کولاو کړو، دلته به تاسو ورکئ ما یوټیوب چینل. دلته به تاسو په دې ساین ان باندې کلیک وکئ، تاسو په دې کې ساین ان شئ. خو دې نه مخکې تاسو ته یو بل اپشن هم ښیم چې تاسو به موبایل داسې استعمالوئ لکه لیپټاپ، از لیپټاپ ډیسکټاپ په شکل کې. نو تاسو به په دې درې نشانو باندې کلیک وکئ. دلته چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکئ، دلته ډیسکټاپ سایټ دغه باندې به ټیک نشان ولګوئ. چې کله تاسو ټیک نشان ولګوئ، موبایل به تاسو سره دغه شان شي. اوس دې ځای کې تاسو کوم جیمیل جوړ کړی وي، هغه جیمیل نه به تاسو څه وکئ، په دې جیمیل آپشن باندې به تاسو کلیک وکئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکئ، تاسو ته به دلته راشئ یور چینل، دلته به تاسو چینل ته راشئ. بیا به دلته تاسو کسټمایز ته راشئ، کسټمایز باندې به تاسو کلیک وکئ. اوس به تاسو ول راشئ بیسیک انفو ته، تاسو زه لږ زوم کوم. اوس بیسیک انفو کې دلته چې دی د چینل نیم به ورکم. فار ایگزامپل دلته پاک ون دی، دلته ورکوم الایټ سروسز. دغه ما د چینل نوم ورکړو الایټ سروسز. دا تاسو ته ښکاري الایټ سروسز مې ورکړو. اوس په دې چینل کې ډسکرپشن ورکړئ چې آیا تاسو د چینل څه دپاره جوړ کړی دی. نو زه په دې کې دا وایم چې in this channel I will upload Islamic and world related information. همدغه شان تاسو ډېر زیات ډسکرپشن ورکولی شئ، تاسو مختلف قسم خپل چینل باره کې معلومات ورکولی شئ. دغه ستاسو د چینل چې د یو آر ایل شو، مطلب دا چینل لینک شو. اوس تاسو دلته ښکاري، دلته تاسو ته وایي ایډ لینک. دلته به تاسو د فیسبوک فار ایگزامپل زه دلته ایډ کوم. فار ایگزامپل زه وایم فیسبوک. دلته به د فیسبوک یو آر ایل تاسو څه وکئ، هغه به تاسو کاپي کړئ. تاسو به دې ځای کې پیسټ کړئ. چې کله پیسټ شي، فار ایگزامپل ما داسې پیسټ کوم. اوس تاسو به دې ځای کې
ورکې انسټاګرام به تاسو دې سره ټچ کې دلته به د انسټاګرام URL ورکې همدغه شانې بیا به تاسو اډ لینک باندې کلیک کې بیا به تاسو ټویټر همدغه شانې تاسو سره سنیک وي تاسو سره ټیک ټاک وي تاسو دې سره څه کولای شئ ټچ کولای شئ دلته تاسو ته وایي چې لینکس آن بینر دا به تاسو ته بینر باندې ښکاري لاندې تاسو ته بل اپشن دی ایمیل اډرس تاسو کوم ایمیل اډرس وي کوم رجسٹر وی ویریفاید وي تاسو موبایل نمبر سره هغه به تاسو دې ځای کې هغه ورکړئ دا بیسیک انفو اوس به تاسو واپس راشئ برانډینګ ته دلته تاسو ته ما ویلو چې تاسو نه بس څه غواړئ لوګو غواړئ همدغه شانې به تاسو نه بینر غواړئ نو تاسو کوم مخکې نه لوګو جوړ کړی وي یا پروفایل پکچر تاسو جوړ کړی وي نو دلته نه به تاسو خپل پروفایل پکچر اپلوډ کړئ دلته نه بل باندې تاسو بینر اپلوډ کړئ تاسو ته ما مخکې په دې تیرې ویډیو کې طریقه خودلې و نو دلته ما سره الریډي شته زه به تاسو ته اوس اپلوډ وکړم اپلوډ باندې به کلیک وکړئ اوس تاسو ته دغه راغله هایلایټ یوټیوب چینل او ډن باندې به کلیک وکړئ او بیا به همدغه شان لاندې راشي اپلوډ بینر او دغه د چینل بینر شو او ډن باندې به کلیک وکړئ اوس تاسو ته ښکاري دلته لاندې د چینل یو سایډ کارنر باندې چې دلته هم تاسو خپل ایمیج د چینل لوګو چې دغه تاسو اپلوډ کولای شئ زه هم دا لایټ ولا اپلوډ کوم اوس تاسو ته وایي چې دا تاسو د end د ویډیو کې راولئ سٹارټ کې راولئ انټایر ویډیو کې راولئ بس هغه تاسو خو په کوم تاسو کلیک وکړلو هغه کې به راځي اوس راځو لیاوټ ته لیاوټ کې تاسو ته وایي چې چینل ټریلر فور پیپل هو هاونټ سبسکرایبډ دلته یو ټریل ویډیو تاسو په دې کې اپلوډ کولای شئ هغه به خلکو ته شو کیږي د سبسکرایبینګ ولا چې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کې دغه طریقې سره به تاسو یو ویډیو چې د خپل چینل نه یو شارټ ویډیو ریکارډ کړئ همدغه شانې فیچر ویډیوز فار ریټرنینګ سبسکرایبرز تاسو یو ویډیو داسې اپلوډ کړئ دا همدغه شان طریقه ده چې هغه خلکو ته هایلایټ کیږي چې تاسو چینل چې د خلک هغه وجنه سبسکرایب کړئ دغه اوس معلوماتو دغه ما تاسو سره شیر کړه اوس راځو دا چینل نور معلومات د لپاره چې آیا تاسو به دې کې نور څه سیټینګز کوئ نو دا زه تاسو ته اوس ښایم چې آیا دې کې نور ډېر زیات سیټینګز پاتې دي هغه به تاسو کوئ اوس تاسو دلته لاندې آپشن ښکاري سیټینګ دغه سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو سره به دغه شانې آپشن راشي نو کرنسي چې دا هغه به US ډالر همدغه شانې بای ډیفالت به تاسو پرې دی تاسو به راشئ چینل ته چینل کې تاسو ته وایي چې کنټري اف ریزایډنس یعنی تاسو کوم ملک کې اوسېږئ بیسیک انفو کې بدلته نه تاسو دا سیټینګ وکړئ نو کله تاسو اوس به تاسو دلته نه پاکستان وګورئ پاکستان پکې پیدا شو دلته تاسو ته وایي چې تاسو کی ورډز ورکړئ یعنی تاسو چینل چې دی سره ریلیټډ دی زه وایم چې زموږ چینل الایټ سروسز دی او اسلامیک انفارمیشن چینل دی بیا به تاسو کامه ورکئ کامه به تاسو ورکوئ تاسو به همدغه شانې بیا به زه ورکم چې نعت نظم همدغه شانې تاسو اسلامي څومره معلومات حدیث همدغه شانې کوم معلومات تاسو شیر کوئ هغه به تاسو دې ځای کې ورکئ بیا به راشئ ایډوانس سیټینګ ته ایډوانس سیټینګ کې تاسو ته وایي دغه آپشن چې دی هغه به تاسو داسې پرېږدئ ځکه تاسو ته وایي چې دا چینل تاسو کیډز دپاره جوړوئ نو مطلب ماشومان دپاره نه دویم نمبر کې تاسو ته وایي چې نه دا چینل چې دی
کډز لپاره نه جوړوم او نه چې دی د کډز ویډیو به نه اپلوډ کوم که نه. تاسو به ډیفالټ چې دی I want to review this setting for every video. نو تاسو نو باندې کلیک وکئ. بیا به تاسو دلته وایي چې اتوماتیک کیپشن دا به تاسو همدغه شانې پرېږدئ. تاسو ته وایي چې advertisement if you select this option personalized ads will not be shown on your video. کله تاسو د ډیسیبل کړئ نو تاسو په ویډیو باندې به اډز نه شو کېږي. بیا نو دا هم فایده نه کوي. دا تاسو به ډیفالټ پرېږدئ. اوس به تاسو راشئ فیوچر الیجیبیلیټي ته. د نمبر 1 اپشن تاسو ته انیبل ښکاري. دویم نمبر اپشن کې چې کله تاسو دا انیبل کوئ نو تاسو ته څه وایي؟ تاسو ته وایي چې ویریفای یور فون نمبر. تاسو په دې ویریفاید باندې کلیک وکئ او خپل فون نمبر به تاسو څه وکئ؟ هغه به تاسو ویریفاید کړئ. همدغه شانې دویم نمبر اپشن کې به هم تاسو ته همدغه خبره کوي چې تاسو دا څه وکئ؟ تاسو خپل ریکوایرمنټ چې دی هغه تاسو پوره کړئ. چې کله تاسو موبایل نمبر ویریفای شي تاسو لاندې هم دا اکسس بیا ښایي. سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکئ. دا د سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکئ. دغه معلومات تاسو رسیو شو. تاسو به واپس راشئ MD سیټینګ ته. اوس اپلوډ ډیفالټ دلته وایي ټایټل. تاسو د ویډیو ټایټل څه ورکوئ؟ ویډیو ټایټل خو هغه ټایم کې به تاسو ورکوئ چې کوم ټایم کې تاسو مطلب تاسو ویډیو اپلوډ کوئ. خو دلته زه ورکوم دا به مخکې نه په دې کې بیا لیکل کېږي الایټ سروسز. زموږ چینل الایټ سروسز په نوم باندې شو. همدغه شانې کوم ډسکرپشن چې دی هغه ستاسو د ویډیو ډسکرپشن وي چې آیا دا ویډیو کومه ویډیو تاسو اپلوډ کوئ هغه ویډیو به تاسو ډسکرپشن ورکوئ چې دا ویډیو دی په باره کې دا دی په باره کې دا تاسو 5000 پورې تاسو کریکټر لیکلی شي. تاسو ته وایي چې ویزیبیلیټي څه شی ده؟ پبلیک ده نو تاسو به پبلیک کړئ او دلته تاسو وایي ټیګز ورکړئ. ټیګزونه به تاسو چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ نو تاسو هغه ټایم کې ټیګز ورکولی شئ. تاسو به ټیګزونه هغه ټایم کې ورکوئ. نو دا اپشن که تاسو پرېږدئ او که تاسو نه سټارټینګ نه ټیګز ورکوئ هغه ستاسو خوښه. خو ټیګز اپشن پرېږدئ او تاسو به بیا اخره کې چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ هغه ویډیو ریلیټډ ټیګز به تاسو ورکوئ. تاسو به راشئ ایډوانس سیټینګ ته. ایډوانس سیټینګ کې به تاسو ته وایي کیټګري، یعنی دا لازمي اپشن دی. تاسو چینل چې دی څه سره ریلیټډ دی، یعنی تاسو ایجوکیشن دی یا تاسو انټرټینمنټ دی، فلم اینڈ انیمیشن دی، گیمینګ دی، مختلف قسم دی. اوس دلته ورکوم چې پیپل اینڈ ولاګس. نو دلته ما ورکړه اوس تاسو ته وایي چې ویډیو لینګویج تاسو څه دی. دا ډېر ګوره دا ډېر اپشن چې دی دا ډېر زیات اهم دی. د تاسو یو ځل سلیکټ کړئ نو بیا تاسو د کې چینج کوئ نو د چینل باندې زیات اثر غورځوي. نو تاسو ته اوس وایي چې دا تاسو سلیکشن وکړئ. نو ویډیو لینګویج مطلب دا چې ویډیو کومه تاسو اپلوډ کوئ هغه به کوم زبان کې وي، هغه ویډیو به کوم زبان کې وي، یعنی پښتو کې به، اردو کې به. زه دلته ورکوم چې زمونږ ویډیو چې دا هغه به اردو زبان کې. اردو به تاسو وګورئ پکې. دا د اردو او تاسو ته وایي چې کیپشن سرټیفیکیټ. دلته نه به تاسو ورکئ دې کې تاسو ته وایي چې دلته تاسو ورکئ this content only heard on television in the US without captions. نو دلته به تاسو دغه اپشن سلیکټ کړئ چې without the never heard. never heard باندې نمبر 1 اپشن باندې تاسو کلیک کړئ. تاسو ته وایي چې د ویډیو ډسکرپشن به څه شی وي، یعنی ډسکرپشن به تاسو څه کې ورکوئ، کوم زبان کې به تاسو ورکوئ. دا تاسو سلیکټ څه شی کړئ، انګلیش سلیکټ کړئ. نو دې کې به تاسو انګلیش وګورئ. یونایټډ سټیټ
دغه اپشن دې ځای پورې شوې. اوس تاسو ته وایي چې کمنټس چې دی هولډ پوټینشل ان اپریشیټډ دا به تاسو په همدې ځای باندې پرېږدئ. نو دغه سیټینګ به تاسو خپل موبایل کې واپس سیو ته راشي، سیو به کړئ. اوس به واپس بیا راشي. نو دې ځای پورې خو شول ډیفالټ پورې. اوس به لاندې راشي پرمیشن ته. پرمیشن کې تاسو وایي چې تاسو ځان سره یو بل ډومین یا اونر ځان سره ساتلی شئ. مطلب تاسو دغه چینل چې دی دا خپل نه خپل هم چلوئ، تاسو بل چا باندې هم چلوئ. نو دلته تاسو که بل چا ته پرمیشن ورکوئ تاسو انوایټ باندې به کلیک کړئ. انوایټ نه پس به تاسو مختلف قسم اپشن راشي، هغه به تاسو سټپ بای سټپ وکړئ او تاسو بیا اخیره کې چې دی هغه کس به انوایټ شي. نو بیا به لاندې راشي کمیونټي ته. کمیونټي کې تاسو ته وایي چې نمبر 1 کې تاسو ته ماډریټر اډ ماډریټر ان داسې کسان تاسو اډ کړئ چې هغه تاسو چې د چینل چې د یو آر ایل هغه سره اډ کوئ. دویم تاسو ته وایي اپروډ یوزرز. تاسو داسې یوزر اپروډ کړئ چې هغه تاسو چینل چې د اکسس کولی شي. نو دا څوک نه اډ کوي ورسره. هایډن یوزرز داسې یوزر هایډ کوي چې هغه تاسو ته چې د کنسل کوي یا تاسو ته کمنټ غلطي کوي یا تاسو مختلف قسم هغه لیکي. Who can redirect to my channel؟ څوک تاسو چینل ته انډایرکټ راتلی شي، نو هغه هم تاسو اډ کولی شي. بلاک ورډز یو دلته تاسو ته په کمنټ کې څوک ولیکي، اکثر زموږ خلک کمنټ غلط کوي، تاسو ولیکئ فار ایگزامپل دلته تاسو ولیکئ کتا. که تاسو دغه شانې کمنټ چا وکړئ نو دغه کمنټ والا کس به اټومیټک څه کېږي، یعنی ختمیږي به، یعنی د یو والا کمنټ به خلکو ته نه شو کېږي. کنزل منزل تاسو ته څوک لیکي نو دغه چې دی مختلف قسم او تاسو مختلف قسم نور هم لیکلی شي. نو تاسو بیا کله یو ورډ لیکئ تاسو بیا کاما ورکوئ، بیا به تاسو بل ورډ، بیا به کاما، دا به تاسو سره بیا څه شي سیو به شي. هغې نه علاوه تاسو یو آر ایل ورکئ، دلته څوک تاسو بلاکوئ هغه هم تاسو بلاکولی شي. نو اوس به تاسو راشئ ډیفالټ ته او ډیفالټ کې همدغه بس صرف همدغه یو اپشن دی، نور پکې نشته. تاسو به په سیو باندې کلیک وکړئ. اوس دغه د تاسو چینل دی. نو اوس تاسو دلته چینل دی مکمل څه شو صحیح شو. نو اوس دلته تاسو ته وایي دلته به راشئ او یور چینل ته به تاسو راشئ. نو دغه د چینل چې ستاسو جوړ شو دې ځای کې اوس تاسو سره یو ویډیو هم نشته. ستاسو چینل دغه دی په دې تاریخ باندې جوړ شو. نو دغه چینل معلوماتو دې کې نور هم تاسو ته کوم سیټینګز وي هغه به تاسو زه سټپ بای سټپ ښایم. نو دغه د ستاسو د چینل سمري تاسو ته مختلف قسم ښایي. تاسو خپل چینل کې چې دی اوس ویډیو اپلوډ کوئ، تاسو دلته نه ویډیو اپلوډ کولی شئ. همدغه شانې تاسو خپل چینل کې چې دی کار شروع کړئ. کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ هغه طریقه به تاسو زه ښایم چې هغه تاسو به ویډیو کوم ځای نه اپلوډ کوئ او څنګه طریقې سره اپلوډ کوئ او کومه بیسک طریقه د ویډیو ده چې هغه طریقه تاسو زه وښایم. تاسو دغه چینل چې دی خپله سمري تاسو پسې چې کولی شئ مختلف طریقې سره تاسو د خپل چینل هر څه تاسو لیدلی شئ. ما د یوټیوب چینل په باره کې همدغه شان نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره موږ سره اوسئ. د خدای په امان.